نیک سړی دی جومات ته راغی ماسخوتن شپه به په جومات کې وکړم اوږې هم دی غریب چې جومات ته راغی دروازه وله جومات کې امام صاحب ناست دی امام صاحب ده ته وایي چې ډوډۍ خورئ لکه میلمه راځه ما سره ډوډۍ وخوره امام صاحب ډوډۍ خوړله دا نیک سړی ورته وایي څه دي ترکاري څه شی دی وایي ساګ دي الوګان دي مثال در کوم هغه زمانه کې چې کومې سبزی وي ساګ الوګان تور باټنګن وغیره دا څیزونه دي دا میلمه ورته یې ځه یاره چې چرګ او پولو نه زه نه خورم چرګ او پولو نه خورم نو امام صاحب ورته غصه شو وی ښه چرګ او پولو زه خپل کار کوه چرګ پولو نه خورم دا ما ته خوراک کورته نه خورم لا میلمه راغلی مسافر او مسافر او څه پکې لا نخرې بېلې کې په خوراکونو کې وی امام صاحب چې چرګ او پولو نه چې خولولی یو نسم څه خوره ده غالې ته کېناست اوده شو غریب امام صاحب هم اوده شو چې داسې نیمه شپه شو چا دروازه وواله امام صاحب غریب پاسېده چې دې وخت کې لا څوک راغی د خوب یې پاسول اواز یې څوک پلان کې امام مقتدي ور لرې که چې ور یې لرې که اوس هغه سره ښه مایدار پولو د چرګ پې د پاسه پروت د امام صاحب ورته وایي هلکه دې شپه کې دې څنګه راوړه وایي زوی مې روک شوي تا ته پته نه لګي منښته مې کړې وه چې کله هم زما زوی خدای راوسته نو زه به جومات ته چرګ او پوله وړم زوی مې ناوخته راغی زر مې پوخ کړ خو وخت ناوخته ودرېږه چې نظر مې پوره شي دا چرګ پولوم امام صاحب پوهېږي دا ماله نه دی راغلی زه خو د کال 12 میاشتې په دې جومات کې پروت یم ما له اوسه پورې چې د چرګ پولو چا راوړل اکیر والا قصه ده مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي امام صاحب لا یو ماشوم کیر راوړو کیر یې والا راوړو په پلیټ کې نو هغه امام صاحب ورته وایي هغه ماشوم ته هلکه وایي تاسو څنګه لار خطا کړه زما خو عمر په دې جومات کې ستاسو د کور نه خوځه پورې ماله چې ته د اوربشو ډوډۍ هم نه راغلی نن پکې څنګه کیر راغی نو ماشومان خو هر سال وایي ماشوم ته خلک اکثر وي پلار دې څه شو نه چې کور ته پلار دې ورته وایي چې نشته نه راشي پلار مې وایي چې نشته خو نه پوهېږي که پلار مې چې ورته وایي چې نشته نه ماشوم خو وایي تاسو د کوره خو نور کله مونږ چې د خوراک نه نن پکې څنګه خوراک راغی وایي دا سپي جوټه کړی و مور مې استاد جیلی یو څه کوم ډوډۍ چې سوځېدلي که نه اکثر یې خلک طالب له چړې له ورکړي زه هسې موی څوک نه خورم دا استاد جیلی یو څه نو استاد د غوسه چې خدای دې بیخ وباسه چې سپي جوټه کړه نو ما پسې دې راوړه نو جوټه سینارې کړه نو بار یې غورځو سره را کاسه ماته شوه ماشوم په ژړا شو زمونږ کاسه دې ماته کړه زمونږ کاسه دې ماته کړه چغې شورې جوړ امام صاحب ورته ویل سپېره دا کاسه مې ماته کړه څه دومره شی نه دی دی له به بله والم جاړې ولې وایي نه که نه په دې کې ما سپي ته ډوډۍ کېښوده په دې کاسه کې ماشومان دا سپي ساتي که نو کیر هم سپي جوټه کړې ده او کاسه هم سپي والا ده نو هغه امام صاحب لکه سوچ کړی دی چې دا ما خو دته عمر تېر شو پولو مې په سترګو نه دی لیدی او نه مې چې د چرګ په سترګو لیدی دی معلومیږي دا چې دا دقه مسافر له راغلی دی چې دا کوم نیک مسافر دی چې الله دپاره هر عمل کوه او نیت په هر عمل کې د پروردګار کوه الله به رزق هر څه پروردګار سره دی الله به هر څه پایله درکوي وما ننزله الا بقدر معلوم زمونږ ټولو خلکو خفه کېږي ما عبادت د الله دپاره نه دی ګورې مونږ چې د جنازو لځو الله دپاره نه خدای ګو فرض مونځ نه کوي یو جنازو پسې ګرځي فرض نه کوي مونځ که ته چې مونځ فرض وکړه ډېر خلک فرض مونځ نه کوي جمع سره مونځ نه کوي او جنازې پسې د ورځې 112 سپیشل موټرې جنازو له اخېستې ورپسې ګرځي څه دپاره ګرځي الله لنا چې دا د مسلمان حق دی دا جنازه ودې وکړم دې دپاره چې زما سبا جنازه درنه وي چې زما د پلار په مړي جنازه کې او په دعاګانو کې خلک ډېري او ډېرې موټرې راغلي وي دې دپاره یا دا مړي د قبر کنستل څومره لوی ثواب دی څومره لوی اجر لري دغه پلانکي په مړي کې قبر کنستو والا نو وي هغه چاله ځي څه اچھا له قبر کنی څه کې مونږ ولو کنو لکه مطلب دا چې د زما د پلار قبر له سکوره راوړي د زه مړم د نه د راوړي نه وړم ګوره نیت د بدل شو د الله دپاره نه شو او ډېر پکې بل څه لمځي نو صابون او څښاک لم پکې ځي 400 نمازي د تنګي پورې چې دا بعضې ظالمانې د مولیانو نومونه او شرمول مولیان نه دي او د مولیانو نومونه او شرمول خدای دپاره نه دي جنازو نو جنازه خو یو هم عبادت دی د مسلمان په مسلمان حق دی په نیت د ثواب لاړ شه لوی اجر به وګټې لوی ثواب به وګټې ولیمه د واده
او یا د واده ولیمې لتلل دا خو هم عبادت دی. مونږ په د ولیمې په نیت نه کوو چې واده مې دی او سنت طریقه ولیمه کوم، هغه نیت نه کو. او چې څوک ځي نو هم په دې نیت نه ځي. ما ته ویلي دي دته ویم او ما ته نه دي ویلي دته نه ویم، داسې ده که نه؟ او پرون مال راغلی و زه وله ځم او مال نور راغلی زه وله نه ځم. او جي د خدای دپاره خیرات کوم، پلار مې مړ د خدای دپاره کوم، نو بیا په دروازه د پاسه یې کوتک والا ودرولي چې غریبانان مسکینان پرې نه دی ګورئ او ماشومان پرې دلته کې کوتک والا ودرولي. غریبانان راشي نو هغوی ته هغه د لاس واغه والي والا روجې کېږدي. هلکه څنګه خدای دپاره خیرات دی. خان ته دی په غوری کې 5 منه روجه غوښه واچوله او چې کوم غریب دی هغه دې په ځمکه کېنو چې هغه پاتې شونې روجې خوري او ماشومان پاتې شونې روجې خوري او مسافر د دروازې نه شړی. رښتیا ووایه دا د خدای دپاره دي که د دنیا دپاره؟ دنیا دپاره. نیتونه خالص د الله دپاره کې، دنیا کې به م الله درکوي او آخرت کې به م الله درکوي. بس اخیر یو ټکی ویمه، دا بعضې وخت کې یو عمل د ګونۍ خلک یې کوي او زما نیت سم دی، نه ګورئ که کار د ګناه دی او ښکاره د ګناه کار دی نو که ستا نیت خم دی نو هغه پې ښه نه ګرځي. ګورئ ځکه ډېر خلک د ګناه کار کوي. هلکه که ته ورته وایې چې دا ګناه ده مه کوه، نه جي زما نیت روغ دی، زه د الله نه پاک یم. په دې ایران کې یو شاعر و، بېدل به یې ورته بېدل او زبردست شعرونه به یې ویل، د نبي علیه السلام نعتونه صفتونه به یې ویل. د هندوستان کې یو سړي هغه نعتونه اورېدلي وو، نو هغه وی چې راشه دا سړی به څنګه وي، دې خو ډېر ښایسته نعتونه وایي. نو ملاقات له ایران ته لاړ. نو چې ایران ته ملاقات ته لاړ تپوس یې وکړه بېدل شاعر وي دا مخامخ کور یې لوی سفر وکړي هندوستان نه چې دی خو څه وړه خبره نه ده. اوله راووت چې راووته وي ته بېدلې وي او نه هغه ږیره خریدې وه، هغه بېدل شاعر ږیره مکمل خرید ده. نو دا د هندوستان میلمه وي زړه کې وي چې ته خو د حضور پاک نعتونه او صفتونه وی ډېر ښایسته. ما خو وي چې ستا به ډېره ښایسته ښکلې ږیرې پټکې به دې په سري سنت جامې به دي، دا خو تا ږیره بالکل مکمل خرید برید یې مو سره خرید سونا مونه. هغه ورته وایي چې دا څه کوې، دا ږیره خرید او د پیغمبر صفتونه کوې. بېدل ورته څه وایي، مونږ ستا والا خبره کوي، وی ریش را می خراشیم ولکن دل مسلمان را نمی خراشیم. ږیره خو خورېمه اوړه مې پاک دی، مسلمان لړه نه خورېم، لکه مسلمان ته ضرر نه رسوم. ږیره خورېم د مسلمان له نه خورېم، نیت مې پاک دی، اړه مې پاک دی او د مسلمان له نه خورېم. هغه هندوستاني ورته څه وایي، وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی. وی دروغ دی وی ته وی چې د مسلمان له نه خوریم د پیغمبر له خورې. هغه سنت چې خورې د چا له دی وخورم؟ د پیغمبر. نو باید سړی وایي زړه مې پاک دی، کړه دې پاک و نو پیغمبر به دې نه خفه کو. په ګناه پیغمبر خفه کېږي، مبارک. زړه دې پاک و نو الله به دې نه په خفه کو، په ګناه الله خفه کېږي. نو هر د ګناه کار په نیت نه سمیږي. پلیتې متیازې دي ګنده او لوښي کې دې واچولې، که دې کې هر قسمه عطر هم واچوې، عطر دا پاکېږي؟ نه پاکېږي. او که دا دې جومات ته م راوړی ملا صاحب له دې یوړه چې دا لږې دم کا، نو د ملا صاحب په هغه دم دا پاکېږي؟ نه. نو پلیت شی نه پاکېږي. ګناه والا عمل په نیتونو قطعا نه پاکېږي. په دې غلط فهمۍ کې مې پرېږدی. نو بعضې خلک د ګناه کار به کوي، ته دې تپوس وکړي چې زړه مې پاک دی او زما نیت زړه دې پاک نه دی، دروغ وی. کله دې پاک و الله به دې نه خفه کو، کله دې پاک و رسول الله مبارک به دې نه خفه کو. درونو هر کار چې کوې نو په هغې کې نیت دا ساتئ چې لوی الله خوشحالی او زما ښکلی مبارک پیغمبر خوشحالی. بس دنیا به م خدای درکوي، آخرت به م خدای درکوي. او که نیت دې په یو عمل کې د الله دپاره نه کړې او د رسول الله مبارک د سنتو نیت دې نه کړې او د دنیا د ګټې نیت دې پکې وي، در به کې دلته په دنیا کې خو آخر کې به کنګال ګرځې. الله یې زموږ نیتونه پاک او صاف کړي. رفع الیدین څه مسله ده؟ دا د طالبانو خبرې دي. هلته مدرسې ته راشه، هلته به دې پویم. دا د عوامو خبرې نه دي، دلته د عوامو خبرې ته واز نصیحت که جومات کې 2 جمع کول جایز دي که نه، 2 جمع مونځ کېږي که نه. هغه جومات چې مستقل امام لري، مستقل مؤذن لري،
په هغې کې دویمه جمع مکروهه ده، دویمه به نه کوي. دویمه په هغې کې هغه وخت کې کولی شي چې مثلا هغه امام نه چا مخکې مونځ کړي، امام صاحب راغی او د ټیم نه مخکې چې څوک راغلی دی مونځ یې کړی دی مسافرو، نو بیا هغه امام صاحب خپل ټیم دی، خپل مقتدیانې دي، نو هغه دویمه جمع کولی شي. و الا محلې په جومات کې دویمه جمع کول مکروه دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده که دا دویمه او درېیمه جمع پکې شي نو بیا خلک ناراسته دي، خلک به بیا ناوخته ځي او به دوه درې به ودرېږي او خپلې جمع به کوي. هغه جومات چې د لارې جومات وي، مستقل امام نه لري، د لارې دا معنی، او مستقل مؤذن نه لري، نو خیر دی په هغې کې دویمه او درېیمه جمع هم کولی شي. په شریعت کې کالر او بین کې څه فرق دی؟ په کالر کې ګناه شته که نه؟ ګوره لباس هر قسمت اغوستی شي، په لباس کې څه دغه نشته، مسله نشته، او هغه جامه مه اچوه چې کومه جامه د کافرانو سره تشبیه راولي. کم لباس چې د کافرانو شعار دی او انګریزان او کافران کم جامې اچوي، نو هغسې مه ساته، هغې کې ګناه ده. دا زمونږ کور کې وي د څه دعا ده د نیکۍ هدایت الله دی تا ته ټول کور ته نیکۍ هدایت وکړي او بچي نیک عمل دي، الله دې بچي نیک عمل لوي کړي. ځکه هم څه دنیاوي مشکلات دي، ته جمع دعا غواړې الله د مشکلاتو نه په خیر و عافیت کې محفوظ وساته. دعا وکړئ الله ته زمونږ نیتونه درست کړي، کوم اعمال چې مونږ کړي دي او هغې له زمونږ نیتونو کې نقصان دی، خدایه زمونږ توبه زمونږ له هغه اعمال قبول کړي، زمونږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځئ. الله که څوک بیماران دي ته ولې شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي فراخ رزق یې نصیب کړي، او د چا بچي په مونځ نه کوي یا بچي یې لوفران دي، نو خدای د لوفرو د ژوند نه وساتئ. الله ته زمونږ نه راضي شي او د دواړو جهانو خیر او برکت هم نصیب کړي. دې پیرانو محله کې بل یو هلک دا دی چت پې راپروت شهید شوی دی نهار، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي، بچو له الله صبر ورکړي. څومره مردګان وفات دي زمونږ د مسعود الرحمن محتمم صاحب، هغه والد صاحب وفات شوی، دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله وله صبر ورکړي. خدای موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي. الله زموږ د پیغمبر مبارک په شان کې چې څوک ګستاخي کوي، الله ته وله سنګینه سزا ورکړي. خدای خپل قهر و غضب سره تباه و برباد کړي او د مسلمانانو د شعائرو او د مسلمانانو د دینی نخو الله ته په خپله حفاظت وکړي او زموږ نه راضي شي. اخر وخت کې به خدای دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلیه السلام وی زما دې په سلامي وی ترا مالا ارا وی ته هغه ویلي چې زیني نه منو. دا مبارکه بیبي وه په سفر چې به نبی علیه السلام مبارک ته نو قراندازي به یې کوله چې انصاف راشي. نو کله به د یوې بیبي نمبر راووت نه به په سفر بوتله، کله به د بلې نمبر راووت په سفر به یې بوتله، نو اکثر دا به ورسره په سفر کې تله. نو دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره پیاده مم زه روانه وم، نو ویې زه ته چېرته په لاره نیم مخکې شوی، اگر چې زه ځوان وم او د حضور پاک عمر زیات و. دې سره چې واده کو نبی علیه السلام د 450 یا د 350 کالو عمر یې زیات و، زما عمر کم و، خو د دې چاته مخکې شوی نه. او د حضور پاک مبارک متعلق صحابه هم دغسې فرمایي، شمایل د ترمذي کې راځي چې مونږ به تیز تلو په لاره چې مونږ د نبی علیه السلام راواړو او پیغمبر علیه السلام به په عام چال روانو، مونږ به کوشش کوو او په عام چالو، خو مونږ ته چېرته مخکې شوي نه. وی داسې به روانو لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. نبی علیه السلام وی په لاره به روانو، وی ما به زور لګاو چې دته مخکې شم، خو چا دته مخکې شوی نوم. وی د وفات نه مخکې یو کال په یو سفر روانو، حضور پاک وجود مبارک لږ دروند شوی، نو وی روانو، نو وی دته لږ غوندې مخکې شوم، چا قتلم ته مخکې شم. وی نبی علیه السلام مسکې شو، وی ما ته یې وی چې تلکه به تلکه زه نمبر دې رانه یوړه، ښه نن رانه مخکې شوې، اوس مې وجود دروند دی دروند. په یو سفر کې غزوه بنو المصطلق ورته وي، بخاري شریف کې راځي، د سهار نه مخکې قافله یو ځای کې دمه شوه او نبی علیه السلام مبارک ویده شو، د بیبي عایشې صدیقې او امیل و هغه ته روک شو. نو صحابه ورته ویل چې د امیل پسې وګرځئ را پیدا کړئ والا. نو صحابه هغه امیل پسې ګرځېدل او دې کې سبا راوخت.
چې سبا راوخت اوبه نشته. نو خلک ټول ابوبکر پسې راغونډ شو، وی ګوره د عایشې غلطۍ ته وګوره، امیل یې روک کړی دی. نو دا د نبي علیه السلام او صحابه اوس په امیل پسې سر کړي دي، ګوري او نور راخیږي او اوبه نشته، مونځ سره به څه کوو؟ نو بیبي عایشه د تیمم دا حکم لا نو نازل، هغلته کې نه ګودر شته، نه چینه شته، نه کوي شته او نه نیر شته. نو عایشه صدیقه فرمایي، دا بخاري شریف کې حدیث دی، وی نبی علیه السلام زما په دې کونډۍ باندې سر لګولی اودو او زه ناسته وم، او زما پلار راغی، وی ما ته خبرې شروع کړې چې ستا د لاسه د خلکو نه مونځ خرابېږي، تا ولې د امیل خیال نه ساته چې امیل دې روک کړی دی. او داسې ځای کې اوس قافله پرته ده چې نه اوبه شته او نه بل څه مسله شته او نور راخیږي، مونځ د خلکو نه پاتې کېږي، دا ستا د لاسه. نو وی زه به ابوبکر په دې تشي کې والم خپل پلار، داسې ټونګی راکوله چې دا ستا د لاسه. نو دې ځای کې چې چاله غزار ورکوې خامخا بندړقي، او په ما به ډېر تکلیف وخوړقېدم ځکه نه چې نبي علیه السلام سر مبارک زما په کونډۍ او هسې نه راویښ نه شي. وی دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راویښ شو. وی چې راویښ شو نو الله وحی نازل کړه، قرآن شریف کې آیت نازل شو د تیمم، چې که چېرته تاسو داسې ځای کې چې هلته اوبه ني، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم ووهئ، دا دواړه لاسونه په خاورو ووهه، یا د ځمکې په حصه باندې یا په کاڼي او یا په تیږه په هغې دا دواړه لاسونه ووهه، او یو ځل په مخ راکاږه ټول مخ باندې، او یو ځل په ښي لاس باندې او بل ځل په ګس لاس باندې، لکه اودس کې چې څومره لاس انځلې کېږي. دا حکم نازل شو چې تیمم ووهئ. نو یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی الله عنه، هغه راغی ابوبکر ته وی ای ابوبکره قسم دې وي ډېر خوش قسمته خلک یې، وی مسلمان ته چې کلم تکلیف رسېدلی دی نو ستاسو په برکت خدای په مسلمان اسانتیا راوستې ده. ګوره که د عایشې نه امیل نه وی روک، د تیمم حکم به نه وي نازل. خدای د تیمم حکم نازل که تر قیامته پورې مسلمان ته خیر او فایده او برکت ورسېد. ای د ابوبکر اولاده تاسو ډېر مبارک خلک یې. نو چې اوبه نی اوس لاول به طلب کوې چې یو ځای ته لاړ شي، اوبه دې پیدا نه کړې، نو د شریعت حکم دا دی چې تیمم به ووایې. ولې هغه چاله چې اوبه نی، اوبه نه مونی، یا هغه انسان که اودس کوي نو بیماری زیاتیږي، بیمار دی، او یا بیماری یې مرګ ته رسیږي، نقصان پېښوي، نو تیمم به ووایي. او تیمم به په څه وی؟ په هغه څیز به وی چې نه ویلې کېږي او نه سوځېږي. د ځمکې پیسه په کاغذ به تیمم نه وی، دا سوځي. په کویله به نه وی، دا سوځي. په اوسپنه به نه وی، دا ویلې کېږي. په تانبه پیتل پلاسټک به نه وی. په صادر او په جامو به تیمم نه وی. زمونږ خلک په صادر او په جامه باندې تیمم وی. ټیک ته بعضې فقهاو دا عمل لیکلی دی، خو هغه صادر چې هغه د خاورو ډکي، خاوره پې پرته وي، دوړه پې پرته وي، په دې کپړه د خاورې یو تیه پروت وي، نو دا تا په هغه خاوره باندې چې په کپړه پرته ده په هغې د تیمم ووه. نو زمونږ په صادرونو خاوره یوسه، اوس خلک په دویمه درېیمه ورځ جامې وینځي، په دې خاوره نی. نو زمونږ په دې رومالونو او په دې کپړو به تیمم نه وی. په صفا تیږه هم تیمم والی شي، پاک کاڼي انځلې شوې کاڼي دی چې اډو خاوره پې نشته. لازمه نه ده چې ته خاوره راوالې او په مخ یې ولګې او په لاسونه یې ولګې، نه چې صفا سپین کاڼي دی یا د ماربلو کاڼي دی مثلا، په هغې هم تیمم والی شي. بلکې د تیمم طریقه دا ده چې دا لاس څنګه راوبری کاڼي له یا ځمکې له یا تیږې له، نو داسې لږ ټس ورکړه چې خاوره ترې وغورځېږي، نو بیا یې په مخ راکاږي. او بیا چې دویم ځل ټس ورکې نو بیا په یو لاس او په ښي او بیا په ګس لاس ټول لاس به پې باندې به راکاږي.
بس په دې تیمم یو منځ هم کولی شي، دوم پې کولی شي. د اودس حکم یې دی بس د اودس قایم مقام چې داسې ځای ته ورسېدې چې هلته کې اوبه وي او یا بیمار یې جوړ شي نو بیا به خپل اودس وکړي. د لوی بې اودسۍ نه هم تیمم والی شي. یو انسان په لوی بې اودسۍ کې مبتلا دی یا یو زنانه په هغه خپلو بیمارو کې مبتلا ده چې بغیر د لمبلو نه کار نه کېږي نو هم تیمم والی شي. د اودس په ځای او د لمبلو د دواړو په ځای تیمم کار ورکوي. یو مسله داسې ده چې که مثلا یو سړی جنازه حاضره او کیږي د ده نه او اوبه شته خو دی که د اودس کوي نو جنازه ترې کېږي نو د جنازې خو بیا بدل نشته نو خیر دی که اوبه شته او ته په دې پوهېږي که زه اودس کوم نو جنازه رانه کیږي نو تیمم ووایه جنازې سره ځان شریک ده ځکه د جنازې بدل نشته. او که عام منځ ولاړي جمع کیږي نو تیمم به نه وي اودس به کوې ولې که جمع د نه لاړه نو بیا ځان له منځ کولی شي که خو که جنازه در نه وشوه نو ځان له خو جنازه نه شي کولی. نو زمونږ خلک د دې مسلې نه غلطه فایده لري. لاړ به شي په مقبره کې به یې قبر ته ډډه والي او ګپې شپې به لګوي ټیم ورسره شته چې اودس وکړي اودس نه کوي. نو چې جنازه څنګ راشي نو قبر ته کښېني ټس ټوس شروع کړي او په مخ او په لاسونو باندې لاس راکاږي. نه دا حکم هغه چاله دی چې پیښ شو جنازه ترې کېږي او دی اودس کوي نو جنازه ترې کېږي هغه چاته دپاره دی هغه چا دپاره نه چې ګنټه او نیمه ګنټه مخکې تلي درته پته یې اودس نه کوي چې جنازه حاضره شي نو بیا ټس ټوس د جوړو. نو دا بیبي عایشه وه د مدینې ښځو ته پته ولګېدله نو د مدینې ښځو مشکونه د اوبو راډک کړل او خود ته راوځغلېدلې چې مسلمانان زخمیان دي خو به خامخا اوبه غواړئ. یو صحابي وي زما د قسم په خدای وي ما ام سلیم او بیبي عایشه په خپلو سترګو ولیدل چې په ملا باندې مشکونه رابار کړي د اوبو ډک او رامنډې یې والې او چې کم په احد کې زخمیان وي د هغې په خولو کې به یې اوبه ورړول بیا به یې منډه کړې مشکونه به یې راډک کړل نو بیا به یې اوبه د زخمیانو په خولو کې ورړولې. دا خدمتونه هم کړي. یو ځل ورته نبي علیه السلام فرمایي عایشې کور کې ښځه خاوند کله یو بل سره اختلاف راځي دې نه څوک نه خلاصېږي. شیطان یو د پیغمبر سره نشته نور ټولو سره شته. وی عایشې وی چې ته کله ما نه خوشحاله نو هغه ټیم هم راته معلومي او چې ته کله ما ته غصه ما نه خپې نو هغه ټیم هم پېژنم. وی د الله رسوله په څه پېژنئ وی چې ستا کله ما سره جوړئ نو چې ته قسم خورې نو ته وی چې ورب محمد زما یې د محمد په رب قسم یې زما نومه لږ او چې کله ما نه خفې نو بیا چې قسم خورې نو وی ورب ابراهیم زما یې د ابراهیم علیه السلام په رب قسم او ورته څه وایي وی د الله رسوله بلکل دا خبره دي ټیک ته خو لا اترکو الا اسمک وی ګورې صرف نوم دی بیا ناخلم مړه کې مې در سره مینه وي ګورې. او یو ځل بیبیانو د نبي علیه السلام نه څه جامې ټوکړې غوښتې غربت زمانه وه نو داسې وخت و چې بیبي عایشه فرمایي وی 2 میاشتې به پوره تېرې شوې 3مه میاشت به م راښکاره شوه چې ما نستوقد بنارن اور بم نه بلاو څه به م خوړل کجورې اوبه په هغې به م ګزاره کوله. نو چې بیا دا مالونه رالل غنیمتونه رالل نو خلک مالدار شو نو بیبیانو هم د نبي علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موږ له همسې جامې ټوکړې او کالیګان را پیدا کړه. نو زور پاک وی نه داسې نه کوي ستاسو ژوند د نورو ښځو نه جدا ژوند دی. خیر دوی مطالبه بار بار کوله د ښځو جامې خوښي نو بیزار هم خوښي ښځه پیدا کړې خدای د حسن دپاره ده نو حسن او ډول د ښځې خوښي. نو نبي علیه السلام مبارک په دغه ورځ کې د یو څاروي نه راپروت و دا خپې ختلې وه او دلته بیبیانو هم دا خپلې مطالبې کولې نو قسم یې وخوړ
وی زه به یو میاشت تاسو ته نه نږدې کېږم. نو بره د کوټې د پاسه کوټه وه بالخانه په هغې کې دیره شو. او وی دا هغه ورځې وي چې زه د پیغمبر علیه السلام په حکم قبا سره اوسېدم. یو بیبي مې هلته وه. وی زما یو ملګری و انصاري زما ګاونډي و. نو یو ورځ به مدینې ته هغه ته نو چې ماښام به راغې د هغې ورځې ټوله کارګزاري به یې ما ته بیان کړه. او بله ورځ به زه تلم ورځ به مې تېره کړه. نو د هغې ورځې ټول که وحې به وه یا بل څه به مې دې ملګري ته ماښام بیان کړ. وی زما دا انصاري ملګري په خپل نمبر کې مدینې ته کوش لا. وی چې ماښام ماسخوتن راغې وی زما دروازې وواله خو ډېره سختې وواله. اواز یې وکړه سمه هوه سړی شته کور؟ وی بس ما وی چې څه مسله پېښه ده لکه چې هغه د روم بادشاه رانږدې شوي د حملې دپاره. وی زه باره ووتم چې لکه جاء الغساني د غسان بادشاه راغی څه؟ وی نه هغه وړه خبره ده لویه خبره پېښه ده. وی مې چې څه خبره پېښه ده؟ وی نبي علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی دی. اوهو چې دا مې واورېدل نو له مې بس پرېوت چې خدای بیبیانو کې خو زما لورم ده. یو پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لورم و حضرت حفصه. وی مې چې زه زما لور حفصه تباه شوه چې طلاق یې ورکړه خو دنیا کې هم ترې جدا شوه او جنت کې هم ترې جدا شوه. دا سوچ خو د دې نه مخکې زه تللی وم او ما خپلې لور ته نصیحت کړی و حضرت حفصې ته چې بچې د نبي علیه السلام نه سامانونه مه غواړئ چې څه ته دې ضرورت یې ما ته وایه. وی بس څادر مې را په سر که او را په منډه شو مدینې ته راغلم. وی چې رالم په جومات کې خلک ځای په ځای ناست دي او خفه دي څوک جاړي. وی ورلم په حضرت حفصې باندې لور باندې هغې کور ته ورلم. وی مې چې اطلقکن النبي صلی الله علیه وسلم طلاق یې درکړی دی. وی هغې وی چې مونږ ته پته نه لګي خو هغه د بالخانه کې بره ناست. وی چې رالم بالخانې ته خیجم یو تور غلام دی په پوړو بره ناست دی. وی ما ورته وی چې ما له اجازت وغواړه د نبي علیه السلام. وی هغه ورغی او بیا راووت. وی ما ته وی چې ستا ذکر مې وکړه نبي علیه السلام ته خو نه ها کوي نه نه کوي غږ نه کوي. نو وی زه روان شوم صحابو سره جومات کې کېناستم خو بیا مې له زور راغی بیا رالم. وی ما ورته وی چې ورشه عمر له اجازت وغواړه. وی هغه کوټې ته ننوت واپس راووت. وی ما ته وی چې ما خو ته ستا نوم واخیست خو نبي علیه السلام نه ها کوي نه نه کوي. وی بیا را واپس شو. وی بیا ورلم له مې صبر نه شو. وی بیا مې ورته ووی چې بیا مې وینا بیا راووت. وی چې ستا نوم خو مې واخیسته خو هېڅ غږ نه کوي. وی روان شوم. وی دې کې راته غلام اواز وکړه چې راشه غواړه. د پاڼو په یو پوزکي باندې ملاستو او د هغې کجورو هغې پوزکي د نبي علیه السلام په دې وجود کې پټې جوړې کړې او هغه دارو چې دا سرمنو لپې سرمنې پې اوچۍ د باغت ورکې اپراتو یو منګي دوه پراتو. وی زه ودرېدم هیبت را باندې ډېر زیات و. لومبې مې فوراً د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله یو تپوس کوم تا بیبیانو له طلاق ورکړی؟ وی چې نه ما و طلاق نه دی ورکړی. نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ما وی چې الله اکبر د خوشحالۍ نه مې ووی چې د شکر دی چې دا مسله خو نه ده پېښه. وی بیا مې ورته ووی چې د الله رسوله یو دوه درې ټکي خبرې وکړم اجازت شته د خوشطبعۍ یو خبره کوم. ګوره عمر څومره بهادر دی لیکن د نبي علیه السلام په مخ کې غږ نشي کولی. هیبت ته حضور پاک د ټولو خلکو نه زیات یو کا. ما ورته دا خبره وکړه چې زه یو ځل رالم او ما خپلې لور حبسې ته ووی او خبره اوږده ده هغه اوږده به درته وکړم. وی د الله رسوله مونږ د مکې خلک یو مونږ په ښځو زورور یو. په مکه کې د مکې سړي د مکې په ښځو زورور دي. ښځه غږ نشي کولی مونږ ته. وی چې مدینې ته رالو د مدینې په سړو ښځې زورورې دي.
نو زمون ښځو د مدینې د ښځو نه چا زده کړه. نو کور مې یو ځل ښځې سره خبره کوله، نو هغې راباندې اواز راوچت کړه. مې چې ښه ماله به جواب راکړې، په ما اواز راوچتی. وی ښځې مې ما ته وی چې ته د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی یې، نبي علیه السلام سره خو خپل وي بیانې دغسې کله باسونه کوي. مې چې ښه پیغمبر علیه السلام سره بیبیانې باسونه کوي، دا زما لور خو به تباه شي. وینې غرالم بیبي حفصې له خپلې لور له. ما ورته چې تاسو نبي علیه السلام سره داسې څه باس ماس کوئ چې هغه څه او زمونږ خاوند دی، مونږ خو ورسره خوش طبیعتي هم کوو. نبي علیه السلام خو د ښو اخلاقو خاوند دی، کله هغه اواز روچت کی مبارک، کله مونږ ورسره ګپ شپ لګوو. مې چې ګورې بچې چې څه دې ضرورت ایمانه به غواړې د حضور پاک نه منه غواړې. بیا لاړم ام سلمې له، هم د نبي علیه السلام بیبي وه، زما رشته داره وه. یوازې چې ام سلمې د خدای نه ویرېږې، او نبي علیه السلام چې څه و چې خولې نه ونه باسئ ګورې تباه به شئ. وی هغې ما ته وی چې عمره یو خو توزګار یې هر څیز کې مداخلت کوې، مونږ پیش او زمونږ خپل خاوند پیش نیک بخته ده، ته مونږ څه کوې او زمونږ په ښکلي پیغمبر دی مونږ یې په مزاج پیو. وی چې دا خبره مې نبي علیه السلام ته وکړه، لږ غوندې موسکی شو. بیا مې ورته وی چې یو خبره بله وکړم صاحب. وی وکړه. ما ورته وی چې ګوره دا فارسیان او رومیان خدای نه مني او څومره مالونه او دولتونه یې دي، او غصه شو، سترګې مبارکې او پړسی دی. وی افی انت ابن الخطاب، دې سوچ کې پروت دی. هغه خلکو لکه الله دنیا فراخه ورکړې ده، نو دقه دنیا ده. دنیا کې خو نیک کارونه هم کوي که نه، کافران د هغې بدل وله خدای په دنیا کې ورکوي، او زمونږ د نیکو اعمالو بدل خدای مونږ له آخرت له ساتلی. یو کم 13 ورځې تېرې کړې په دې بالخانه کې، د میاشتې قسم یې خوړلی و. جومات ته یې پوړی و، په هغې به جومات ته کوزېده او بیا به خطه، او څه مودې خپه ختلې وه، نو را کوزېدم نه بره به یې مونځ کوه. یو کم 13 ورځې چې پوره شوې نو را کوز شو. اوس ګوره عایشه دونه بیبیانې دومره مینه لري چې را کوز شوي د الله رسوله تا خو د میاشت قسم خوړلی و، او نن خو یو کم 13 ورځې وشوې، او زه شمیرم یو ورځ در پسې شمیرم. یو کم 13 ورځې تېرې شوې، قسم خورې د میاشت خوړلی و. حضور پاک وفرمایل وی دا میاشت یو کم 13 ده. نو قرآن حکیم کې الله آیات نازل کړو بیا عایشې ته وی ټولو د مخکې څنګه دی. ان کنتن ترید یا ایها النبی قل لازواجک، اے پیغمبر دی بیبیانو ته دی وایا، ان کنتن تردن الدنیا وزینتها، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا فتعالین امتعکن ډول سنگار والا ښځه مې نه پکار. بیا به م خوشې کوم. وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تاسې دی او که الله او رسول او آخرت هم خوښي، دنیا کې به شی نه غواړي، آخرت کې د الله ساتلی دی. اوس عایشې خوښ که ما خوښی که دنیا، الله رسول آخرت خوښی که دنیا خوښی. خو عایشې داسې وکړه، فیصله در مه کوه، مور پلار سره پکې خیر دی مشوره وکړه. وی د نبي علیه السلام دا خیال و چې د ما عمر خو کم دی، نو هسې نه په تلوار په جذباتو کې چې د دنیا والا فیصله ونه کم. وی ځکه یې راته وی چې مور او پلار سره مشوره وکړه، ځکه مور او پلار خو به ښه مشوره راکوي. وی ما ورته وی صیب ستا په حق کې به د مور او پلار سره مشورې کوو، ستا مشوره به ویم. ټولو بیبیانو معافی وغوښتې، مونږ الله او رسول خیرت غواړو، دنیا نه غواړو. یو سورت نور سوره نور د هغې لویه حصه خدای د عایشې بیبي په صفت کې نازله کړې چې کومو خلکو د الزامونه لګولي په نبي علیه السلام مبارک باندې، او پیغمبر علیه السلام مبارک د عایشې صفت یې وکړو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، چې د پاکو خلکو ښځې به هم پاکي. حمیره دا مصغر لفظ دی، تصغیر دی د حمراء.
او حمراء د احمر مؤنث دی، پښتو کې ورته سوربڼی وایي. د رنګ نه لږه سوربېښنه وه. یو ځل ورته نبي علیه السلام مبارک وفرمایل وی حمیره چې اوبه وڅکي باقي ماله راوړه. وی صاحب تاسو مخکې وڅکئ. وی نه ته وڅکه. نو چې هغې اوبه وڅکلې نو باقي نبي علیه السلام نه راوړه. نو حضور پاک ته تپوس وکړه وی شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ وی صاحب په دې ځای پرتې وې. نو نبي علیه السلام د عایشې د شونډو په دې خپلې شونډې کېښود. ګوره اخلاق دې ته وایي. زمونږ خلک بس همداسې وکړي تا نه مخکې ښځه اوبه وڅکي سوال نه پیدا کړي، او چې بیا اوبه وڅکي او تا لی راوړي نو په هغه جام به اوبه وڅکې جام هلته مردار لاس خاص شونډې دې نیولې ورشه شا به شوړه که ښه خوی به بیبیانو سره استعمالی. یو ځل ورته نبي علیه السلام فرمایي عرب چې هندوانه خوري ورسره کجوره خوري. وی هندوانې سره چې کجوره یو ځای کې او دا څنګه خوږی وی دقسې ماته خوږی. او ته څه وایي؟ وی د الله رسوله شات چې هندوانې سره ملګرې کې قسم دی چې د هغې نه راته زیات خوږې. دا اخلاق به استعمالو. نارې لږې تندې به په هغوی هم تېرېدې غږ بیا نه کوو. نبی علیه السلام مبارک چې وفات شو عمر څومره و؟ د 18 کالو وه چې حضور پاک وفات شو. دومره کم عمر. او د نبی علیه السلام د وفات نه پس په کور کې دننه پرده تړلې وه. کور کې دننه دروازې نه دننه. نو لوی لوی صحابه به راتل او د احادیثو د مسلو تپوسونه به یې دې نه کول. صحابه په خپله وایي وی چې موږ به مسله کې ونښتېدو نو یې عایشې بیبي له به لاړو نو یې هغې سره به وجدنا عندها علما وی هغې سره به د هغې حل موجود و. سخي څومره وه؟ الله اکبر. حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نه ورته 100,000 درهم راولېږل. 100,000 درهم به غالبا چې نن سبا ګمان کوم چې نن به دې څه 45 لکه روپۍ جوړېږي پاکستان. نو دا ورته وایي چې اوس راته یادی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که دومره سخي وه چې دا پته ورته نه لګي چې ماښام به روژه ماته هم څه به خورم. ټولې هر څه خیرات کړل. او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د مکې کې د خلافت دعوه یو زمانه کې کړې وه. نه هغې وله روپۍ راولېږلې دراهم نو دې خیرات کړې. نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې بیا خیرات کړې. نو هغه وله بیا راولېږلې نو دې به خیرات کولې. وی ښځه ما دا خورئ ما د صدقې او د خیرات نه منې کوي. ما خو د پیغمبر علیه السلام تربیت حاصل کړی دی. حضور پاک د وفات په وخت کې بیمار دی بیمار. او بیبي عایشې ته سر روچت که وی هغه روپۍ چې پرتې دي په تاخ کې هغه شا به خیرات که. نو بیا چې په هوش کې راغی نو بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو یا روپۍ خیرات که. نو چې بیا بېهوشه چې هوش کې راغی وی عایشې هغه روپۍ دې خیرات کړې. وی د الله رسوله ته تکلیف کې نو تا نه پاسېدی نه شم تا نه پاسم. وی شابه ستا په پیغمبر څه ګمان دی چې خدای له ملاقات له ځای کور کې دي روپۍ پاتې. ما د نبی علیه السلام نه صدقه زده کړې ده. وی ښځه وی زما خورئ دا خبرې کوي. وی قسم دې که ورسره مې خبرې وکړې ما د صدقې او خیرات نه منې کوي. قسم یې خوړه. هغه راغی جرګي مینتونه کوه خو عایشې بار چاته وي چې ما لی مه راولې ما قسم کړی نه کوم سره خبرې دا ما دې ما را صدقې نه منې کوي. اخره کې عبدالله ابن زبیر خو وی چې دا خو زما ترور ده او د نبی علیه السلام مبارک بیبي ده داسې چې ته پرېښودی شم. نو د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو د بنو زهره قبیلې حضرت بشور ابن محرمه رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف دی راغونډ کړل چې تاسو د پیغمبر علیه السلام ماماخیل یې نو ستاسو خبره به ومني ما له جوړه وکړئ ترور سره. وی ښه. نو چې دروازې ته ورغلل په دروازه دننه پرده وه بله. نو مسور ابن مخرمه او عبدالرحمن ابن عوف آواز ورکوي ام المؤمنین د مسلمانانو مور موږ در دننه شو داخل شو او د عبدالله ابن زبیر ځان سره په ترخ کې پټ کړی و. وی او راځئ څوک یې زه فلان کې فلان کې فلان کې. وی راځئ
وی ټول درځو او وی ټول راځي. هغې ته خو پته نه وه چې عبدالله ابن زبیر ورسره پټ دی څادر کې. وی ټول راځي. نو ورننوتل. نو دوی خو د پردې نه پورې غاړه ودرېدل او عبدالله ابن زبیر خو یې خوریو نو هغه د پردې نه دننه ونړ او بی بي عایشې ته کله په لاسونه ښکلی او کله وله ملا ښکلی چې ما معاف کا ما معاف کا ما غلطي کړې ده. وی نه دې معاف کوم ما قسم کړی. هغه نور صحابه مو ته وي صاحب معاف یې کا. وی ښځه معاف مې کو. نو چې قسم څوک مات کي نو څه به کوي؟ لسو مسکینانو له به 2 وخته ډوډۍ ورکوي او یا دا دی چې لسو مسکینانو له دې جامې ویل او یا دې 3 روجې ونیسي که وسې نه کېږي له یا دې مریی ذات کي مثلا دې زمانه کې مریان نشته. نو عایشې صدیقې په هغې قسم کې 50 مریان ازاد کړل او چې بیا به مو ته قسم رایاد شو نو دونه اوښکې به یې ته وبهېدې چې لوپټه به یې لمده وه. دومره مبارکه بیبي سخي ښځه وه. 45 کاله د نبي علیه السلام نه پس د کونډوالي ژوند تېر کړی دی. 45 کاله او چې وفات شوې ده نو دا سن 55 هجری کې 55 هجری کې 56 هجری کې وفات شوې ده. 56 هجری کې او 58 یا 56 کاله عمر او حضرت ابو هریره رضی الله عنه جنازه کړې ده. لیکي هغه مقصدي خبرې ده راځم تاسو ته به پته لګېدلي د دې مبارکوالي. اوس حضور پاک اخیری بیماری دې سره تېره کړې. وی د مدینې قبرستان ته تللی و. چې واپس راغی وی نبی علیه السلام مبارک ته ما وی چې وا رأسه سر مې مات شو. عایشه وی زما سر خوږېده. وی مې چې سر مې مات شو سر مې خوږي. وی نبی علیه السلام وفرمایل بل انا وا رأسه عایشې زما سر خوږېږي. وی مې چې د الله رسوله زما په سر ډېر درد دی. نو نبی علیه السلام ګورې خوش طبیعتي م وه ډېر خوش طبعه و. وی راته وفرمایل چې عایشې که زما نه مخکې مړه شوې سر دې خوږېږي او مړه شوې نو ته ولې خفه کېږې؟ جنازه به دې وکړم او په خپل لاس به دې قبر ته دننه کړم. نو وی زما خو سر خوږېده نو ما ورته ویل چې او ته جوړ زما په مرګ خوشحاله په ما به جنازه وکړې او قبر ته به مې ښکته کړې نو مازدیګر به بله بیبي کړې کړ. وی حضور پاک وخندل چې نه عایشې داسې نه ده ستا سره خوږې به جوړ شي او زما دا نه جوړېږي. دا زما اخیري بیماری ده. نو بیا بیبیانو سره یو ورځ به یو بیبي ده ته نو څو ورځې خو خپل نمبر کې وچلېد په آخره کې بیا نه شو ګرځېدی. د عایشې په نوبت کې بیماري جوړ هم شوه د هغې په نمبر کې زیات هم شوه. نو بیبیانې یې راغونډې کړې وی این انا غدن وی سار له به زه کم ځای د کمې نمبر دی این انا غدن د کمې نمبر دی کم ځای. نو بیبیانو ته خو پته ولګېده چې تا ته خو نمبر معلوم دی خو لکه پته ولګېده چې نور ګرځېدي د الله رسوله چې کم ځای دی خوښه یې هلته یا وی ښه د عایشې کوټه کې بیا جومات یې کړکۍ هم وه د کوټې جومات ته نو جومات ته هم د هغې نه ته نو عایشې بیبي وایي چې د بیمارۍ دا ټولې ورځې زما په کوټه کې تېرې کړې او وی چې کله وفات کېده نو زما سینې ته یې ډډه والی وه ما ته یې ډډه والی وی ډډه یې والې ده زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و. نو حضور پاک هغه مسواک داسې په شوق وکتل. وی ما ورته وی چې آخذه لکه دلی صاحب راوالم دی وی سر مبارک یې وړکوم چې وی راوا مې غشت د چې خوله کې ومنډه نو لږ کلک و. ما ورته وی چې اولینه لکه درته نرم کم الله رسوله وی او نو ما په خپل د حضور پاک د خولې نه مې راوویسته نو په خپلو غاښونو مې نرم که زور مې ورکه چې نرم مې که نو بیا مې وله ورکه نو ډېر ښه مسواک یې ومږ ډېر ښکلی وی داسې مسواک چې ته په ژوند نه ومږی لکه دغه وخت کې ومږه او چې مسواک نه فارغ شو لاس مبارک یې ښکته که نو روغ پرواز و. وی قسم دې که پې پېښ شوی دومره مې ترې واورېدل د وفات نه مخکې چې اللهم الرفیق الاعلی
اللهم الرفیق الاعلی دی ووی چې هغه لوی ملګری غواړم. او دا آیت نیمګړی وي چې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نو زما نه بختور بني آدم بل شته چې زما غیږ کې د حضور پاک روح مبارک پرواز کړی او آخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړی دي. د هغې مسواک ما خوله کې و او زما هغې خوله مبارکه کې و او زما کور کې بیماری تیره کړه. زما په کوټه کې دننه دفن شو. روزه مبارکه د حضور پاک مبارک قبر مبارک د عایشې بي په کوټه کې دی. زما په کوټه کې دننه دفن شو. ووایه وي زما نه زیاته بختوره څوک شته نشته. نو وي زما نیکه واده د شوال په میاشت کې شوی د رکوټې اختر. نو که د رکوټې اختر په میاشت کې نیکه واده سپیري نو بیا زما نه بختوره زه بیا ولې دونه بختوره یم. د هغه زمانه کې دا رواج دا د ښځو رواجونه دي. د ښځې رواج ښه دی که د عایشې طریقه ښه ده او د حضور پاک طریقه ښه ده. نو د رکوټې اختر په میاشت کې یا د اخترونو په میاشت کې نکاح کول اصل کې دا شعل او اشاله نقصان ته وایي. نو دا یو لغوي معنا ده چې شوال کې چا نکاح وکړه نقصان وي. دا غلطې خبرې دي. لغوي معنو لاړو څه اعتبار نه. دې میاشت کې یا د اخترونو میاشت کې نکاح کول سنت دي. ښه سپیره نه دي بختور شی دی. د نبی علیه السلام طریقه ده. نو حضور پاک فرمایي وی د عایشې فضیلت په ښځو داسې دی لکه په خورواک غوښه کې چې ډوډۍ ماته کې د هغې فضیلت په نورو خوراکونو. پسته شي معدې لم فایده ورکوي او ټول خوراک مخلوط شي صحت لم طاقت ورکوي لذیذ او مزیداره می او خیر د بدن پکې زیاتی. دارنګې د بی بي عایشې نه خدای پاک امت ته ډېر خیر رسول. 2210 احادیث ته نبی علیه السلام ته دې نه امت ته رسېدلی دي. نو دا رواجونه به د سنتو مقابله کې ناخلو. ښه مونږ مسلمانان یو په نبی علیه السلام مبارک مو ایمان دی. مونږ به د پیغمبر علیه السلام مبارک په سنتو عمل کوو. نو دې میاشت کې دا رواج چې نکاح نه کوم او واده نه کوم سپیره به شي چې دا غلط رواج دی او غلطه خبره ده. وکې پکې نکاحونه او ودونه په دې میاشت کې او په دې اخترونو په دا منځ کې نکاح به هم بختوری او واده به هم بختوری. رب العالمین دی